الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. مخی آیتونو کی مثالونه ذکر کړو د پوهه کولو د پاره چې انفاق فی سبیل الله یو سړی کوي الله هغه له څومره اجر ورکوي، دارنګه د بل شي د پاره دنیا د پاره خرج کړي نو پای کې څه نه میلاویږي. دارنګه یو سړی دی هغه خرج خو کوي والده کې عقیده خراب شوه، دارنګه ریاکاری کوي، من او ازي زباده نه کوي او خلق لا چاله چې پیسې ور کوي مال ور کوي هغه له تکلیف ور کوي نو د هغې څه اجر و ثواب نشتی. مثالونه مختلف طریقې سره ذکر شو. بیا تذکره و ترغیب و دې طرف ته چې او خرچ چې کوئ نو کره کره خرچ کوئ. خرچ کولو باره کې د خراب شي د ورکولو هڅه مه کوئ چې خراب شي ورکې کوټه ورکې. کوم شی چې د خپل حق اغستو کې ته ورته نه تیاریږي نو هغه د الله په حق کې مه ورکوه، هغه صدقه کې په زکات کې په عشر کې مه ورکوه. بعضې څیزونه دي الله رب العزت د ځمکې نه راخیجولی او بعضې داسې دي چې هغه په مزدورۍ کې په کار کسب کې په نوکرۍ کې سړي ته میلاویږي، مال ګټلی کېږي. نو په دې ټولو کې خرچ کې نو کره کره ورکا. زکات ته نو زکات کې سره دي سپین دي نقد مال له او مالی تجارت ته دا څیزونه دي. څاروي پکې هم شتي لیکن د څاروو زمونږه عام طور باندې په د خلکو هغه خبرې نه وي، لیکن بیا هم د سړي څاروي وي او هغه بهر سریږي د کال اکثره حصہ نو په هغې کې زکات شتي. د غواګانو میخو په لحاظ سره 10 هغه نصاب دی، د اوښانو په لحاظ سره 15 نصاب دی چې 15 ته ورسي نو دې کې به بیا زکات راځي. غواګانې چې 10 ته ورسي نو په هغې کې غواګانې میخي وغیره چې د کال اکثره حصہ هغه بهر سریږي. دارنګې ګډې دي نو هغې کې هم چې کله هغه 40 نه زیاتې شي 100 پورې تقریبا په هغې کې یوه ګډه ده یا بیزا. ګډو بیزو کې دغه خبره ده دا به ورکوي. د هغې نصاب په احادیثو کې ذکر کړی شوی دی، فقهي کتابونو کې بیا د هغې تفصیل دی او دا نور عام دغی مالی تجارتی نقد مالی سرا او سپینی پای کې زکات شتی. ځمکه ده نو ځمکې نه چې کم پیداوار وشو هغه پیداوار کې عام طور باندې 10 ده. مسلمان دی نو په هغه باندې زکات دی او کافر دی نو هغه باندې زکات نشتی، ولی په زکات کې ثوابي او
کافر هغه د ثواب مستحق نه دی، ځکه هغه باندې ټیکس دی، هغې ته خراج وایي. هغه خراج د هغه نه اخیستی کېږي به. نو ځمکې نه زمونږ عام طور باندې د پاکستان دلته کې په دې علاقه کې پاکستان کې ښکته بعضې علاقې داسې دي چې هغې کې نصف عشر ورته وایي، نیم عشر چې هغه شلم وي. نو هغه ښکته علاقو کې خلکو ولا ارټونه جوړ کړي، اوبه ورله یا د بجلی په ذریعه باندې یا د څاروي په ذریعه باندې د ارټ په ذریعه باندې یا د جنریټر په ذریعه باندې اوبه راوباسي او پټې په هغې باندې اوبه کوي. نو بیا په هغې کې شلمه ده. دلته کې هم زموږ په دې علاقو کې اکثري خبره دا ده چې پورا عشر دی لسمه. ها که اوس یوه ځمکه داسي چې هغه دوله کوهی کنل دی، ارټ یې وله جوړ کړلی، په بجلی باندې چلیږي، یا داسې اوبه دي چې د هغې آبیانه ورکوي، ماهانه د هغې پیسې ورکوي دی. نو بیا په هغه ځمکه باندې به بیا شلموي. نور عام طور باندې لسمه ده. دا لسمه چې کومه ورکولی کېږي نو دا به یې د هر سنه اول څنګه چې دانه را ووته، فصل دته میلاو شو، دته شولې میلاو شوې، دته غنم میلاو شو، دته جوار میلاو شو، بس په هغې کې شلمه ده، لسمه ده. هغې کې د ټولو نه اول به لسمه ورکي، زکات به ورکي. دا عشر چې کوم دی د ځمکې زکات ورته بعضې وایي د ځمکې زکات، نو هغه به ورکي چې هغه لسمه ده عام طور باندې. بعضې ځایونو کې چې شلمه وي شلمه دې ورکي، خو د ټولو نه اول به هغه ورکي. د هغې نه وروستو به د ټکټر او د لوګرو او د سرې د دغې ټکټرونو یو څه بل څه د هغې پیسې به بیا وروستو ورکوي. د ټولو نه اول چې دغه دانه دته میلاو شوه په هغې کې لسمه حق د الله دی، د تریشر پیسې اب وروستو وي. بعضې زمونږ په دې معاشره کې یو قسم خبره کېږي چې کم یو شی په مزدورۍ کې سړي ته میلاو شي نو د هغې نه زکات د هغې نه خپل مزدوري اغستل دا جایز نه دي. اگر چې علما په دې کې خبرې کوي چې د دې باندې غور او سوچ او فکر دی وکړی شي، ځکه چې عام عموم بلوا ده. دا مسله مخکې پخوا دلته کې په دې جماعت کې سو پیرې بیان شي ده. لکه تریشر والا چې کم پیسې کم دانې اخلي، دغه دانې اغستل دغه لپاره صحیح نه دي، ولې دا د هغه د محنت مزدورۍ نه وروستو کم شی چې دته میلاویږي هغه د خو د مزدورۍ نه میلاویږي، دی به د هغې دپاره پیسې ورکوي. د هغې پیسې خبره به دا چې مخکې نه به د هغه طی کوي، د دې به زه دومره پیسې اخلم، د هغې نه وروستو هغوی ما سره پیسې نشتي، د هغې پیسو چې څومره غنم کېږي هغه غنم واخله. ټیک ده. دارنګې زمونږ دلته کې چې د شولو نه وریجې وباسي، نو دا کم چې مز ورته وایي خپل مزدوري چې هغه اخلي نو هغه د وریجو نه اخلي، نو دا غلطه ده. د دغې شولو نه دی یا اخلي او یا دې د پیسو نه مقرر کړي مخکې نه چې اول نه وایي چې د دې به دومره پیسې کېږي. سړی چې کله وریجې ورته میلاو شوې هغه وایي ما سره خو پیسې نشتي، او د دغې پیسو چې څومره وریجې کېږي هغه وریجې ته واخله. صحیح ده. دغسې خلق لګیا دي. دا بعضې چې کم کری ورته وایي نو څه کوي، لس سټې به مثلا دا به د پټي مالک لوړی او یوه سټه به ځان لوړی، دا ناجایز دي. دی به وایي د دې دومره د دې لسو سټو زه دومره پیسې به اخلم،
دا غي نه رستو د بیا دا وای چې ما سره پیسې نشتی دا غي پیسو چې څومره غنم کیږي یا څومره جوار کیږي څومره شولې کیږي هغه شولې تواخله اب رستو بیا معاملې لیکن اول با معاملت طے کوي په پیسو باندې دا یو مسله ده قفیز طحان وتوي زمونږه دلته کې د جرندو خبره چې دا ناغه صحیح ده د جرندو کم چې اگر چې بعض خلک په دې کې خبره کوي سودی ناغینا غنم اغسته کیږي یا جوار اغسته کیږي کدغه مز د دوړونه اخلي نو دا بیا صحیح نه ولې ولد ته د مالک لا وړ ور کوي غنم ولا وړ کوي وړ ور کوي نو کله وړونه د مز اخلي نو دا به صحیح نه داږي کې بیا پکار دی چې پیسې مقرر کی چې دومره پیسې به ځاخلم لیکن کله غنمونه اخلي اول نه نو صحیح ده دلته دا بعضی خبرې وي مما اخرجنا لكم من الارض کې مونږ چې کوم راوستلی تاسو د پاره د ځمکې نه د هغې نه ورکوي کره ورکوي سخا به نه ورکوي پیشپاده به نه ورکوي هغه شی به نه ورکوي چې هغه خپل حق کې اغستی نه شي دارنګې په زکات کې هم هغه شی به ورکوي چې هغه کرئ کوټه نه دا قصې چې خلک کوي دا ولي کوي اصل کې موږ پسې زمونږ دشمن را پسې دی هغه دشمن منګه منع کوي هلکه دا چې ته ورکې نو دا خو کمیږي دا خو کم شو غنم دی ورکړه په عشر کې کم شو 40 روپۍ دی په زکات کې ورکړه پیسې خو کمې شوې دا ظاهري طور باندې منګه ګورو لیکن حقیقت دا دی چې الله رب العزت په هغه پیسو کې په هغه غنمو کې برکت اچي د کمی نه چې د الله حق ورکړي شي او کور نه کړی شي نو د دې سیدا لکه د مال کې په دانو کې وینو لګېدو خراب شی پکې کې خو دې شو د زکات ته ویل کېږي خیره نو خیره اسخا چې هغه په پاک شي کې دی هغه پاک خرابوي نو دا چې الله حق تا د غریب حق ورکول پکارو او تا ځان سره ایثار کو ستا هغه خپل مال صحیح مال اب خرابوي دیو جن دا کم حالات چې راځي کله غلېږي کله یو سې کله بل سې کله سیلابونو کله طوفانونه دغه فصلونه تباکی هغه وجه دای چې زکات نه ورکول کیږي عشر نه ورکول کیږي داغه اثر په دی باندې وشي کم یو سره چې عشر ورکي دا الله حق ورکي صحیح ورکي دا معنی اس نه کیږي نو شیطان موږ پسې را پسې دی وی کمیږي دا د کمیدو دا خبره چې کې نو بیا شه د کار وزي ګورای دیسی نه چرګ دی واغس چرګ دی راوړ وینا دا تشونا پکې ته چې پکې سي دا چې ته لړکې خو کمیږي هغه سره د کېمه کو بیا به د خوراکوم نه هر څه بدل خراب کی ټماټر دی راوړی دی باندې کې بعضی سخازه پکې لګېدل له سخاسیونه پکې بعضی داغدار شوی دی هغه داغ ته نه لړکې هغه سره دی اوټه کول او هغه سره دی اونګولې تواچول اونګولې به د خوراک نه او بیا بل شان شوی هغه بیا د سخا خونی هغه کې بیا تریو خونی بیا به د خوراک نه دا وسې نور او نور دا کم سيزونه چې د پټ نه بغیر پکې اچول کېږي وینا دا دې سره حکمیږي دا چې کم شو نو خشو پاک شو لیکن چې کته د هغه سره کې بیا به د خوراک نه پوسټه کې سره کې بعضی سيزونه چې هغه پوسټه کې گزارل کېږي او ته د هغه سره کې بیا به د خوراک نه کنه نو شیطان څه کوي دا خبره کوي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د فقر نه و یامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو د فحش والله یعدکم مغفرة منه وفضلا
او الله وعده کوي تاسو سره د مغفرت د خپل طرف نه او د فضل او چې ور دکړو نه الله به درلا مغفرت درکی، الله به غورواله درکی، الله به پر رزق کې برکت واچي، الله به رزق زیات کی. تا چې الله له ورکړلی نو الله غیرتی ذات ته نو الله به تعالی دا غینه زیات درکی. والله واسع علیم، الله دې وسط راوستون کې پوها. یوتی الحکمت من یشاء، ورکی الله حکمت چاله چې غواړي، و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، او چاله چې ورکړې شو حکمت یقینا ورکړې شو هغه خیر کثیر. وما یذکر الا اولو الالباب، او پر ناخلی مگر د عقل خاوندان. وما انفقتم من نفقه، او هغه چې خرج کوي تاسو د عامو نفقونه، او نظرتم من نظرین، یا خاص کوي تاسو په خاص کولو سره، متعین کوي په متعین کولو سره. نو یو نظری یو عام خرج کولی خو بس لاس یې سره راځي او بس هغې نه ورکې. یو دای که زما لاس له پیسې راغلې پای کې به دومره زه ورکوم د الله په لار کې، یا زما د پلان کې کارو شو نو زه به دا چل کوم، دومره پیسې به زه خیراتي ورکوم. دې ته نظر وی بیا او پوره کول غواړي. چې کله کار وشي نو بیا به پوره کول غواړي. کله کله سړی وی زبا دیګ د الله په لار کې ورکوم، غریبانو باندې به دیګ خورم. کله داسې یو څاروی وي، دا څاروی به د الله العلالوم، خو بیا د نظر په باره کې مسله به بیا دایي. ځان باندې وچ پوچا نظر منل نه پکار، ځان په دې باندې پابند کول نه پکار، لیکن که ځان دې پابند کو نو بیا به پوره کې. نو نظر په باره کې مسله دادا چې دا به غریب خوري، دا به دغه سړی په خپله د باندې چې د چا نفقه لازم ده هغه، یعنی د اولاد د مور و پلار دا به نه خوري. دارنګې میاګان کوم چې خبره د میاګیرو توب کوي هغې له به نه ورکې. دارنګې مالدار سړی دا نشي خوړی، دا د غریب حق دی، غریب ته به رسی. او بعضې خلک داسې وکړي کور کې نظر منلی و، یو مجمع به جومات ته لیږو، یو مجمع به غریبانان له ورکو، هغې راولېږله جومات ته. جومات کې ورته ښه ښکلي مالدار هم کېناسته، غریبانان ورته هم کېناسته، ویې خوړو، نظر ونه شو، پوره نه شو، سړی ګناهګار پاتې شو. وایي دا کم شی چې د چا حق و هغه ته خو نه رسېد، نظر هغه د غریب شی دی، هغه مالدار له نه ورکې، هغه به د چا باندې چې زکات نه کېږي هغه له به نه ورکې. زموږ عام طور باندې دا خبرې دي، عامو جماعتونو کې دا خبرې کېږي. الحمدلله زموږ جماعت کې نشته، دلته کې څوک نه راوړي او نه باقي پته نشي څه چل به شوی، یا دلته څوک نه راوړي یا به جو مال یې نه راکوي نو چل به او نو خبره دغسې ده. جماعت کې مخکې خبره شوې وه، جماعت کې خوراک سکاک د اسم نه یې ښه، او بیا خبره پکې دای هلته کې زنانو نظر منلی او هغه نظر پوره کول غواړي. خبره ښه خبره دا ده چې دغه غریب سړی پسې هغو کرے کور ته ولېږي، که دغه نشي کولی غریب پسې راوله خپل بیټک ته، خپلې دیرې ته، خپل ماڼۍ ته، او په هغه باندې هلته کې وخوروه. په غریب باندې وخوروه، په مالدار باندې نه کېږي، ستا په اولاد باندې نه کېږي. یو سړي ګډ منلی چې ګډې منلی دا ګډې حلال کو، د دې ګډ نه په خپله خوړی شي، نه اولاد خوړی شي، نه ښځه خوړی شي، نه مور پلار خوړی شي، نه نور اولاد نوسی کړوسی خوړی شي. دغه د غریب حق دی، غریب له به ورکوي. او زمونږ د دې کې خو د سره څوک خیال نه ساتي، نو سړی مجرم پاتې شي. کار یې وکړو هندوستړی خدای ناراض. وما انفقتم من نفقه، چې خرج کوئ تاسو د عامو خرج کولونه، عامو نفقونه، او نظرتم من نظر، یا معین کوئ په معین کولو سره. فإن الله يعلمه، یقینا الله پوهیږي په هر یو باندې. وما للظالمین من انصار، او نشته د ظالمانو د پاره څوک مددگار. ظالم په کم یو دی، ظالم هغه سړی دی چې هغه بې ځایه خرج کوي. نن سبا
خو مونږ ټول دغسې حل دی، الله دې معافي وکړي. ظالم کم یو دی؟ ظالم دغه دی که نه پیسې راواخلي 10 روپۍ وته وی که 100 وته وی که 50 وی او که 100 وی او که هغې نه اخواته د 100 نه اخواته 1500 دي، بیا 1000 دي او بیا 5000 دي. دغه پیسې چې یو سړی راواخلي او داسې نچی کي او دې ته ماچس ورته کي، څوک به وي؟ څه به وي؟ ظالم به ورته نه وی، لیونی به ورته نه وی، څه به ورته وی؟ خو دغه دی که نه د دې نه بل طرف ته بل دا خبره بل طرف ته راوړو. اوس دغه 500 روپۍ دي، دغه 200 روپۍ دي، 100 روپۍ دي، په دې باندې یو سړی دغه ځکې کالتوس واخلي، دغه ځکې دغه سیزونه پټاسۍ والی پټاس واخلي او دغه پټاس دې ته دا ډزئ هغې ته ماچس وایي. څوک دی؟ یو شی دی. نو د شریعت هم دام خلاف دی، هغه هم خلاف دی، دام ظلم دی، هغه هم ظلم دی. ولې دا پیسې ته غریب لول نه ورکې؟ تر دې پورې یو سړی د سود مال لې سړی سره دی د سود مال په خپله دی ځان ته ساتي. زه نه اخلم د سود مال، نه خورم. دغه د سود مال دا به داسې نه کوي چې دا اوس راواخلې او ورته ورته کي. نه نه، د سود مال دی ځان ته خلاصې بې ارادې بې نیته هغه به راواخلې یو غریب له ورکړه، غریب به پکار وشي که نه. یو شی داسې دی چې هغه حرام دی، د هغې بیا بل ځای انشاءالله د هغې تذکره وکړو چې هغه ما اهل لغیر الله، نو هغې دپاره بل لار نشتی، هغه بیا سیزې هغه بیا چال نه ورکې، هغه په هېچ چا نه کېږي، هغه نه په مهو کېږي او نه په څاروو کېږي او نه په مرغو کېږي. اول به نه ورکې، ولې دغه ماهي دي، مارغان دي، دغه سودونه سبا زموږ په کار راځي، موږ یې ولو، موږ یې نسو. د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې چې ورکړی شو نو هم دا ظلم دی. دغه سړی ظالم دی. د غیر الله د نوم منښته ده، نذرانه ده، شکرانه ده، د بابا د نوم، دغه سړی ظالم دی. د دقې بیا علاج څه دی؟ علاج به د دغه دا به واخلي روغ او ځمکه کې به وله ځای وکنې، یا به اوسېځي او یا به کته ځمکې ته واچې او له پاسه پې خاوره واچې پټ به کړي چې دا څاروي ونه خوري. دا چرته زمونږ چرګان یې هغې ونه خوري، دا مرغان چې کوم بهر ګرځي دا یې ونه خوري او ته خو پته نشتي. او دغه حرام شی د الله نه سوا د بل د نوم ورکړی شوی شی دا ته په هغې باندې خوری، دا به سیند ته هم نه اچې، داسې نه چې مهي وخوري چېرته، سبا به دا مهي مونږ نه سو او مونږ به یې خورو، نو هغه شی بیا زموږ خېټې ته راځي. نو دا بعضې څیزونه داسي وما للظالمین من انصار، نشته د ظالمانو دپاره څوک مددګار. نو دغه سړی چې هغه بې ځایه خرچ کوي، اسراف کوي، لګي 1 روپۍ دی لګی 2 روپۍ، دې ته اسراف وایي. نو اسراف هم منع دی او تقتیر هغه هم منع دی، هغه هم نه کوې، کمی به هم نه کوې، نه به اسراف کې نه به کمی کې. او وما للظالمین من انصار، دا الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې ورکړه دغه هم ناروا دي. په رسم و رواج باندې چې خرچ کوي، بدعاتو باندې چې خرچ کوي، دا ټول د ظلم خبره ده. د ظالمانو لپاره بیا څوک مددګار نشته. ګورئ هلته کې الله به سره پوهېږي. دغه باندې بس کوو. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان یو دی یعدو، دا بل هم یعدو دی، یا خدا دواړه وایي چې یعدو، یو د شیطان لوز دی وعده ده، یو د الله وعده ده. شیطان وایي دا فقر راځي، الله وایي نه فقر نه راځي، مغفرت راځي او فضل راځي. چا خبره منې؟ شیطان منې که د الله منې؟ او یا دا د شیطان یعدکم دا د وعید نه دی. شیطان سړی یری د فقر نه، او دې سره کمیږي، دې سره غریب بشي. ویامرکم بالفحشاء، حکم کوي تاسو ته د فحش. والله یعدکم مغفرة منه فضلا، او الله وعده کوي تاسو سره د مغفرت د خپل طرف نه او د فضل. والله واسع علیم، الله دې وسط راوستونکی پوهه. یؤتی الحکمة من یشاء، الله ورکی حکمت چاله چې غواړي، و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، او چاله چې حکمت ورکړی شو یقینا ورکړی شو دله خیر کثیر، ډېره فایده ولا ورکړی شو. دې په دې باندې پوهېږي
شیطان په خبره باندې او د الله په خبره باندې پوهیږي. شیطان سوی او الله سوی، دې ته حکمت وایي. وما یذکر الا اولو الالباب، او پن ناخلی مگر د عقل خاوندان. وما انفقتم من نفقة، او هغه چې خرج کوي تاسو د الله په لار کې، من نفقة د عام خرج کولونه، او نظرتم من نظر، یا معین کوي په معین کولو سره. فإن الله يعلمون، یقینا الله په پوهیږي. وما للظالمین من انصار، او نشته د ظالمانو لپاره څوک مددگار. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق